السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشحاله استئ او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا ستاسو لپاره موږ د DC واټر پمپ موټر ارمیچر په باره کې ویډیو راوړله چې دا به موږ څنګه معلومو چې زموږ ارمیچر خلاص دی او یا روغ دی. د دې ټوټل طریقه به تاسو ښیم که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته پوښ باندې دررسي. ګوره فرسټ اف آل به راشئ د دې ارمیچر چې کوم دی دې نه موږ کولاو کړی دی دا به ګورو. دا ارمیچر که تاسو ته په نظر کې راځي بالکل صفا دی، تاسو ته چې د بار نه دي هېڅ پته نه لګي نه کمپیوټر خراب کړی دی چې آیا ته چې کمپیوټر زما چې کوم نه شارټ دی نو بالکل د بار نه څه په دې څه دغه نه لګي څه اندازې نه کېږي چې دا ارمیچر چې دی دا شارټ دی. اوس دا ګوره تاسو به کراس ماشین وي او که کراس ماشین نه نو بیا په میټر باندې هم چک کېږي. ګوره اول به تاسو سره کراس ماشین د صحیح دا ډېر ضروري شی دی کراس ماشین باندې دی ډېر په صحیح طریقه سره دا چک کېږي. ها نو راوړو شو ګوره اول به کراس ماشین موږ سټارټ کړو. کراس ماشین ګوره زه کراس ماشین سټارټ وم چې کراس ماشین ته کله تاسو سټارټ ګوره کراس ماشین ځان ته میګنیټ جوړوي. ګورئ نه دا کم عام چې کوم د ریګولیټر یا سټپلایزر کوم بلیډ وي پترې به راواخلئ او د هغه به ګوره اول بیا چک کوئ چې میګنیټ جوړوي ستاسو کراس ماشین ټیک دی. ګورئ نه داسې اوس ګورم ښه چې کله دې ځان ته د پترې را کینچ کو اینې کوم چې پترې را کینچ کو نو ګوره ستا هغه ځای کې ستا ارمیچر کراس ګورئ نه دا بالکل ځان ته را کینچ کوي که نه دا زموږ سره ارمیچر چې کوم دی دا کراس دی. صحیح ده خو په دې کې اکثر داسې چې دا خلک وایي یاره زموږ موټر چې دی اوبې سلو کړي دي نو د هغې مین وجه دا وي چې دلته یو پوینټ یا یو کوایل لاندې چې کوم دی هغه کراس شي او نور ټیکي نو اکثر چې نږدې فاصلې بیا لږې اوبه راچوي خو چې کله فاصله لرې شي نو بیا بیخي نه راچوي. نو ګوره دلته زموږ سره دننه چې کوم دیس کې دا کوایل تللی دی دلته دا لاندې کوایل چې دی دا کراس دی. اوس ګورو چې مخکې نور کوم ځای کې کراس نشته ور دې کوایل چې کوم دې سیټ ډبل سلاډ دی او هغه سیټ دی نو په دې کې به لازمي ګورئ دا کراس ښیي دا بالکل دې اواز چې کوم دی هغه ما سایلنټ کړی ځکه دلته ډېر زیات شور وي. ګورئ دا بالکل ځان پسې دا بلیډ چې کوم دی دا پترې دا رانیولی دی نه ای پترې چې کوم دی د ځان پسې بالکل رانیولی دی نه نو دا د علامت دی غټ علامت چې په دې طریقې سره تاسو دا چک کولی شئ چې زموږ ارمیچر کراس دی یا روغ دی. یا به د هغې نه بعد راشئ دا به صفا کوي. صحیح ده بل د دې ګوره دلته چې له اولې و اخرنۍ تار دې نه هم کراس چک کېږي خو او صحیح د کراس طریقه چې کوم ده نو هغه هم دا ده چې ماشین باندې تاسو چک کوئ. بیا به راشئ دا موږ صفا کړو ګوره بېرته موږ واپس ریوینډ کوو خو د دې نه ریوینډ کول بیا ویډیو ډېرې زیاته اوږده کېږي. بیا به تاسو ته زه بله ویډیو جوړه کړم د وینډینګ په باره کې ویډیو شته هم دی تاسو هغه کتلی شئ. د دې کمپیوټر چې کوم دی دا خپل دی خو دا اوس موږ ګورو چې دا کراس چې دی دا د دې کمپیوټر کې اکثر کمپیوټر کې کراس راشي د هغې له وجې نه بیا هم ارمیچر کراس ګوره دا کونډې به چک کوي چې کله تاسو دا بېرته وینډینګ کوئ دا کونډې به چک کوي خوا ته خوا یو بل چې کوم کونډې دي به سیریس بیا وګورئ که دا چېرته کراس و نو بیا بېرته وینډینګ مه کوئ ځکه ستاسو وینډینګ بیا فضول دی. صحیح ده دا به چک کوئ دا کونډې چې کومې دي دا ټولې د اول نه ول اخره پورې دا ټول به چک کوئ چې دا برابر و نو بیا به تاسو موټر وینډینګ کوئ. نو دا ډېره ایزي اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو سولر چې کوم سمرسیبل موټر ارمیچر دی دا تاسو وینډینګ کولی شئ. ډېره ایزي اسانه طریقه وه. یو ورور پوښتنه کړې وه نو که د ویډیو هم خوښه شوي زموږ ویډیو مخکې شیر کړئ زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته پوښ باندې دررسي. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی لاس سپارم. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.